من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها أفضلها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر تو در قرآن سے اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. حضرات د ایمان او د اسلام متعلق تیر شوی سو جمعو داسما بیان شروع کړه نن بمنګا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک حدیث مشهور حدیث چاگئی کی نبی علیہ السلام فرمائی ایمان صد پاسا او یا شعبے دے الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ پائے گی دا ٹولنا افضل او اجت دا لا الہ الا اللہ دے او ادنا شعبہ د ایمان هغه چې دنو د لارې نه چې د امادت الاذى عن الطريق د لارې نه تکلیف دې سیز هغه پورته کول او بیا نبی علیہ السلام فرمای ولا حیا شعبة من الایمان آیا دا د ایمان شعبه ده. اوس دې حدیث کې یو خو نبی علیہ السلام فرمایل چې ایمان
صد پاس اویا شعبې دي. معنی ایمان دا صرف په یو عمل کې منحصر نه دی چې تو دا یو عملی نو بس ایمان پوره شو. دا د ایمان د پاره با د ایمان په ټولو شعبو باندې عمل کوي. لکه د دې مثال داسې دی یو ملک ته یو ریاست دی. دا ملک او ریاست دی کې خپل خپل ډیپارټمنټ دی د خپل خپل شعبې دي. ریاست با ال ریاست او ریاست با ال چلیږي چې هر یو شعبه هر یو ډیپارټمنټ دا هغه کار دا جاری وي. هغه شعبو کې وکتا براوي بعض شعبې اهمیت په ډیر وي د بعض به هغه اهمیت نه وي. خو نه استعناد یوینم نشیرات له ریاست تبل ریاست تو چې دا ټولې شعبې په خپل ځای پکې ژوندای وي. خدای غسي د ایمان دا شعبې چې دا ژوندای وي علاوه ایمان وي. او دا حدیث مبارک په دې باندې زموږ اکابر مستقل کتابونه صرف په دې یو حدیث باندې په 100 صفحات لیکلي دي. د امام بهقی رحمت الله علیه او لوی امام محدث تیر دی. شعب الایمان دا غي مشهور کتاب دی. دا شعب الایمان کتاب اصلا دا د دې حدیث شرح ده. حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علی تانوی رحمه الله تعالی هغه د دې حدیث په شرح باندې یو مستقل کتاب لیکل فروع الایمان. زمان سید الطائفه د چا په یاد باندې چې دا عظیم مرکز قائم دی. یو عظیم مفسر یو عظیم محدث حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیہ د دی والد بزرگوار حضرت العلامہ مولانا عبدالواحد صاحب نور الله مرکزه الى الله ډیر علمی کمالات ورکړو. هغه د ایمان د اویا شوبې ډیر په خيستا او په اختصار په انداز کې هغه یو په خپل انداز هغه راجمع کړی. ان شاء الله الله توفیق راکړي ژوند وی دا ایمان دا شوبې دا بد د خپل اکابر د تشریحات د لاندې بیانو چې موږ ته پته ولګي چې زموږ د ایمان شوبې سوره دي چې پاره باندې عمل وکړو پاره د عمل اراده وکړو ایمان منګه او فیجن. محدثین کرام رحمه الله فرمایي چې د دې کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې الایمان بضع و سبعون صدپاس او یا شوبې دي. وای په دې کې د نبی علیہ السلام مراد تحدید نه ده حد بندی نه ده خاص تعداد مراد نه ده بلکې د دین مراد دا چې د ایمان دا شوبې چې کمی دي او دا ډېر زیات دي. د دینه مراد کثرت ده او عرب هغه چې کله کلام کوي او په کلام کې لفظ د 70 د او یا راړي نو دا د پار د کثرت وی د پار د تحدید نه وی. لکه موږ په خپل جبه کې په پښتو کې
یو سړی ویل که تا هغه سره خبره کړې ما ته یو شل پیري ویلي دي نو د شل پیرو نه مراد د هغه دا نه ده چې هغه تعداد شماري بلکې مراد هغه دا دی چې ما ډېرې پیري ویلي دي خو یا زه به سره یو اویا پیري ختلی نو د اویا پیري نه مراد د هغه تعداد شمېر نه دی بلکې مراد د هغې نه کثرت دی نو نبی علیہ السلام دی حدیث کی موږ ته اول تعلیم دا راکړي چې ایمان دا تاسو په یو عمل په دو عملو کې منحصر مه ګڼئ د ایمان او د دین ډېر شوبې دي کله کله موږ یو نیک عمل کوو یو بندې هغه د مس پابندي کوي اوس هغه د ټول ایمان هغه په دې اوس کې انحصار صرف وګڼي هغه وایي بس د موږ پابند یم زما ایمان پورا دی یو سړی دی اب تدریس کې لګیا دی بس هغه د تدریس ته د ایمان شوبه ویلې ده یو سیاست کې لګیا دی هغه دې ته شوبه ویلې ده یو په جهاد کې لګیا دی هغه دې ته شوبه ویلې ده یو په تبلیغ کې لګیا دی هغه دې ته شوبه ویلې ده یو په خانقاه کې دی هغه دې ته شوبه ویلې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا تعلیم راکړي چې تاسو د الله دا دین او دا ایمان دا یو څو خبرو کې مه راغونډوئ بلکې د ایمان او د اسلام ډېرې شوبې دي او ایمان به هله کامل وي چې د دین دا ټولې شوبې دا ژوندی وي په هغې باندې عمل وي الله دې زموږ په ټولو د عمل توفیق نصیب کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه اویا شوبونه په دې حدیث کې درې شوبې موږ ته ذکر کړې درې شاخونه د ایمان راته ذکر کړل او نورې امت ته پرېښودې هغه درې شاخونه کوم دي ان نبی علیہ السلام اول باغی کی کلمه د لا اله الا الله ذکر کړ نو دا عقیده سره تعلق ساتي او ادناها اماطه الاذى عن الطريق خلق د تکلیف نه ساتل دا معاشرت سره تعلق ساتي والحیاء شعبة من الایمان دا د اخلاقیات سره او د روحانیات سره او باطن سره تعلق ساتي نو پدې کې اعلی درجه د ایمان ادنا درجه د ایمان متوسط درجه د ایمان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منتوخولا نبی علیہ السلام فرمایل د ایمان په شعبو کې افضل شعبہ دا صدا کلمه لا اله الا الله ولید افضل د ایمان ډېر شعبې دي او پای کې د اوچت مرتبه والا اوچت شعبہ دا چې دنو لا اله الا الله داغی بنیادی وجہ دالا چې په لا اله الا الله کې ایمانیات او عقیده دا پکې پراته ده ګورئ جی یو اعمالی تموس کے ذکر کے تلاوت کے روجنی سیدا ټول اعمال لی دا اعمال کمه بیشه دا سه اسوګ نشته
چې هغه وایي زما 100% عمل ټیک دی څه ناڅه کوتاهي دا په اعمالو کې موجود وي بلکې یو سړی اړو عملی نشته ده هم د دا امید کېدی شي چې د ته به الله بخښنه کوي او دی به جنت ته ځي خو که د یو انسان اعمال ډیر دي العیاذ بالله عقیده یې نشته دی یا عقیده باطله ده عقیده غلطه ده نو بیا د ده دپاره نجات نشته دی د ده دپاره بخښنه نشته دی بیا داسې ده چې پښتو کې متل کوي هندوستړی خدای ناراضه چې کله عقیده نه وه که ته ډېر نیک اعمال کې خو هغې دپاره بنیاد د عقیده نه دا پکار ده او چونکې دا عقیده ډېره اهمه ده د عقیدې مرکز او ځای د الله تعالی زړه وګرځو دا نور جسم د هغې تابع دی تاسو کتلي دی یو سړي ګوته کټ شي لاس کټ شي خپۍ کټ شي دی بیا هم ژوندی دی کار کوي ولې هلته زړه ژوندی دی خو که چېرې زړه بند شو د زړه وال بند شو بس بیا لاس روغ دی خپې روغې دي سترګې روغې دي غوږ ټیټ دی بیا قتل کولی شي بیا اورېدل کولی شي بیا تلل کولی شي بیا هیڅ اعمال نشي کولی ولې بنیادي وجه دا ده چې د اعمالو په اعضا مثال د اعضاو دی او د ایمان دا په زړه کې پروت د ایمان تعلق دا د عقیدې سره دی لہذا اعمال چې کوم دي نو دا با اله قبلیږي چې زمونږ عقیده هغه برابر عقیده بنیاد دی او عقیدی کې بیا الله تعالی چې دلته ذکر کوي بنیادی عقیده د توحید ذکر کوي ستا نظریه ستا مذهب ستا دین دا د توحید پکار دی بعض خلق وای یاره وای زمنګ مذهب دا انسانیت دی دا څومره ایتیست دا داریان خلق چي دي دغه تاسو وګورئ نو دای په خپل بیاناتو کې په دې نت باندې دا خبرې چلی چرته یو سپی وي هغه ته ډوډۍ خي چرته بل زناور ته خدا دا او شاده دی دا رنگ ورکی چیرې بس زمون اصل مذهب دا انسانیت دی معنا موږ د انسانیت ډیر قدردان او همدرد دی دا ټول درو وي د انسانیت د پاره او د عالم د پاره د الله د ذات نه بل همدرد او بل مددگار نشته لہذا اصل دا چې کوم خلق د انسانیت د مذهب आवाज ور کوي او دا اصل د احوانیت والا خلق دي دهریان دي کمیونستی ایتیستی الله نه مانی عقیده نه مانی عقیده توحید نه مانی اصل ذا اړمبه چې دی حدیث کې کوم ذکر ده نو هغه کلمه او عقیده توحید ته لا اله الا الله سیوا ډیر خلک داسې دي دا دهریان دي خصوصا اوس درې نت پیداوار چې دی او کوم خلک عصري تعلیم کې لګېدلي په یونیورسيټو کې کالجونو کې ډیر خلک پکې داسې دي د خدای د ذات نه انکار کوي الکه ته ولې انکار کوي هغه وایي ویرا خدای زوینم نه الکه دا الله بندا چې ته یو سیز نه ویني یو سیز تا د نخ کاری دا د دلیل د دې چې ته به انکار کې
اوس مثلا موږ دلته یو موږ ته خلک وایي پاکستان دا قائد اعظم جوړ کړی دی هلکه تا قائد اعظم لیدلی دی نه موږ قائد اعظم نه دی لیدلی ته قائد اعظم وجود باندې که نه مانې نو که ته لیدل لازم یاد دی نو تا خو قائد اعظم نه دی لیدلی ولې یې مانې دوی د پاکستان تصور په عوامي اجتماع کې دا ډاکټر علامه اقبال ورکړو ورنه دا تصور د ډاکټر صاحب نه مخکې حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي صاحب اول ورکړو په عوامي اجتماع کې ډاکټر علامه اقبال ورکړو ته وایې مصور پاکستان څوک دی ډاکټر علامه اقبال دی یو دا نه ته ډارون منې ته بل ساینسدان منې لکه تا هغه لیدلی دی مې دی لیدلی ولې یې منې بس تا ته خبر راغلی دی ته یې منې په یقین سره یې منې و دارنګې یو سړی وایي هلکه زما خپل استاد سره خپل پلار سره خپل مور سره زما تا سره ډېره مینه ده لکه ته ما ته مینه وښیه وایه مینه کم ده تا د مینې شکل لیدلی دی د مینې شکل مې نه دی لیدلی او بیا هم ته مینه مانې یاره زما پلانکي سره نفرت دی ته وایې دا نفرت وښیه کم دی د نفرت شکل څوک چاته ښولی شي نو چې نشي ښولی نو دی به ته انکار کوي و دغسې یو ډاکټر و هغه ایتیسټ یو مریض وله تللی هغه مریض چې دی نو هغه پوه عالم نو هغه ورسره د هغه شوګر نو ورته وایي ستا شوګر دی ټسټ مې ورله وکړو بیا ورسره هغه لږ بحث شروع د خدای په خدای مانې مولانا صاحب ورته وایي چې صاحب ته چې د خدای نه انکار کې نو آخر تا سره دلیل څه دی د خدای نه ته انکار کې ته ولې انکار کې یا ورته وایي ډاکټر ورته وایي صاحب چې خدای چې دی نو ما ته یې وښیه کم دی نو چې ما ته ښکاري نه دی څنګه ومنم هغه مولوي صاحب ډېر هوښیار و هغه وایي ته بس احادیث او آیاتونه وه خدای ډاکټر صاحب ګوره ته ما ته وایي ستا شوګر دی او داسې د ګرانۍ دور د چیني لاله ګرانېږي هله ته زما د دې جسم نه ماله یو 2 چمچې چیني راکړه ته د دې نه یو 2 چمچې چیني راوباسلی شي نه نو ته چې وایې ستا جسم کې شوګر دی ته چې ستا جسم کې دومره مالګه ده داسې مالګه لږه راوباسه ته وایې ستا په جسم کې آیرن دی لوحه ده ته دې جسم نه ماله لوحه راوباسه ښه نو چې دې راوباسلی نه شي او تا ته معلوم نه دی او تا ته ښکاره نه دی نو ته به ته انکار کې نه صیبه هر څیز د لیدو ني او ته بیا هم منې دا یو نه ده په سوونو زرګونو مثالونه به ته په دې پېښ ګورئ جي په لنډو الفاظو کې دا ډېره ضروري مسله ده د الله جل شانه ذات موږ داسې نه ده چې موږ په پټو سترګو الله جل شانه منلی دی د الله جل شانه توحید او وحدانیت د خدای خدایي او بالکل ظاهره ده حکما وای څومره مخلوقات چې دي څومره مخلوقات چې دي ما سوا الله دا څومره چې تاسو ته په دې کائنات کې په کوم څیز تاسو لاس کېږدئ نو زه به تاسو چې دقه شی دی دا څومره ما سوا الله څیزونه چې دي دا ټول حادث دي د حادث معنا دا ده چې دا موجود نو دا وجود ته راغلل ګوره موږ نو اوس موجود یو دا سپیکر نو اوس موجود دی دا عمارت نو اوس موجود دی په کوم څیز کې چې تغیر کېږي تبدیلي کېږي دا دلیل د دې دی چې دا څیز حادث دی زموږ دا جسم دی اول واړو اوس په بوډاګان بیا بس ختم
تبدیلی راځي نو دا مسلمانان نه کافران زیدانان هم دا مني او چې کم شي په هغه کې چینجز راځي په هغه کې تبدیلی راځي نن یو شان دي سبا بل شان دي بل ورځ بل شان دي پرون نو نن شته سبا به بیا ني دې ته حادث وي حادث نو دا څومره عالم چې دی ما سوی الله د الله نه علاوه دا ټول حادث دي او څومره حادث څیزونه چې دي د هغې دپاره دا لازمه ده چې د هغې دپاره به یو محدث یو جوړونکی ذات موجود وي لکه ګورئ جي دې دا جومات نو دا جومات جوړ شو الحمدلله اوس دا داسې نه ده چې په هوا باندې لګېدلی دی په هوا باندې نه دی لګېدلی بلکې دا استادانو مزدورانو په دې کې کار کړی دی او دی اوچت کړی دی لہذا دا امارت حادث دی دې لپاره یو محدث موجود دی داسې په کم کم څیز باندې چې تاسو ګوتې کېدئ نو تاسو ته به دا پته لګي چې دا ټول څیزونه دا حادث دي او دې لپاره همیشوالی نشته په دې تغیر راځي اوس د دې حادث دپاره محدث یو سبب یو علت موجود دی اوس هغه سبب او علت هغه څوک دی او هغه څه شی دی نو ګورئ جي و کارونه زمونږ دوه قسمه دي یو کار موږ هغه کوو چې هغه زمونږ په خپل اختیار کې دی مثلا دا سپیکر جوړول دا ډیکس جوړول دا عمارت جوړول ګاډی جوړول دا د سیکل جوړول موټر سیکل جوړول دا د انسان د اختیار د لاندې ده سوال نه پیدا کیږي چې موټر سیکل ولاړ یو ته وایي دا په خپله جوړ شوی دی سوال نه پیدا کیږي چې یو ګاډی او عمارت وي ته وایي دا په خپله شوی دی چې کوم څیزونه زموږ د اختیار د لاندې هغه بغیر د محدث نه بغیر د جوړونکي نه جوړېږي دویم هغه څیزونه دي چې هغه زموږ د اختیار نه بهر دي لکه انسان پیدا کول دا د انسان په وس کې نه ده اوس لازمه خبره ده د لپاره یو خالق موجود دی دا ټول کائنات جوړول دا زما ستا د وس د لاندې نه ده لازمه خبره ده د ټول کائنات دپاره یو جوړونکی موجود دی یو ذات موجود دی اوس سوال لا دی چې دغه ذات دا خالق دا محدث دا کم ذات دی او دا څوک دی نو دنیا په دې ځای کې غلطه شوه نو چا ووی العیاذ بالله بت یاد نو خدای دې پوه که بت خو په خپله حادث دی بت خو خپله چا جوړ کړی دی بت خو مخکې نو دی خو اوس پیدا شو نو ده څنګه دنیا پیدا کړه و چا ووی د دې خالق انوار دی موږ د انوار خو خپله د باندې به پناه راځي دی مخکې نو او دویم دا په دې باندې تغیر راځي اوس تر وروسته بني انو دی نشي کېدی چا سووي په دې کې دنیا چې ده نو هغه چې کومو خلکو صرف او صرف د عقل خبره مونتلې ده او کومو خلکو صرف عقل ته ترجیح ورکړې ده هغه خلک به دې کې ګمراه شو حافظ الپوری سے وہی کپا عقل لار مندیش بید فضلا کپا عقل لار مندیش بید فضلا چا بزوال ویلنو بو علی سیناتا اس سیوا تش پا عقل نکیگی اس دی کائنات دا پارا یو محدث دی نو تبری مخلوقاتو کی جو پا کم سیز لاس کی دی
په دې دنیا کې چې څوم دی هغه خالق نشي کېدی هغه محدث نشي کېدی په خپل حادث ته دا یو داسې ذات دی راجه نه وي په هغه د چا قدرت نه وي او د هغه طاقت هغه د الله محدود وي د هغې د حد نه وي او دا داسې یو ذات کولی شي ورنه او صرف پیدا کول نه ګوره یو ګړی ده دا ګړی چلیږي نو زموږ هر عقل وایي یاره دا ګړی چلیږي دې کې دننه یو سل لګېدلی دی بغیر د سله دا نه چلیږي او ته دومره غوندې ګړی د دې قایل نه چې دا بغیر د سله وچلیږي دا دومره لوی کائنات به بغیر د خالقه وچلیږي ته یو وړوکی غوندې کور د دې قایل نه چې دا بغیر د ترکاړه بغیر د جوړونکي نه جوړ شي دا دومره کائنات لوی دا به بغیر د یو خالق او بغیر د یو مالک نه جوړ شي اوس دغه ذات څوک دی انو موږ مسلمانان موږ په دې کې د هغه خلکو خبره ومنله چې الله تعالی یو جماعت راولېږه د بابا آدم علیه السلام نه والي رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې هغه دنیا او کائنات ته دا پیغام ورکو چې هغه ذات هغه مالک هغه خالق هغه محدث ذات هغه د الله ذات او پارسای کی وای پارسای یو شعر دی وای محمد دیده صلی الله علیه وسلم موسی شنیدا که بوت مانند دیده شنیدا که بوت مانند وای اوریدون کې سړی د کتون کې پشان نشي کېدی یو سړی هغه یو سیز لیدل لري یو سړی دی هغه یو سیز لیدل دی د هغه ایمان دا بصیرت سره دی نو دا انبیاء دا ډله دا هغه ډله وه چې دی د الله جل شانو خپل معرفت نصیب کړی دی دی د الله جل شانو خپل دیدار نصیب کړی دی دی الله جل شانو قتل دی او دا ځان له جدا مسله ده پیغمبرم داسې هر سړی نو پیغمبرم معمولی شخصیت نی پیغمبر هغه شخصیت دی چې د خپل زمانې دشمنانو هم چې د هغه منلی علما وایي په سیرت کتابونو کې نبی علیہ السلام باندې چې الله جل شانو دا معراج کراو اسمانو ته تو دا معراج به الله تعالی په مکه شریفه کې په کراو کو یعنی دام کې دې چې دا معراج په مدینه کې شوی او بیا په مکه شریفه کې دا په هغه دور کې په کراو کو چې په دا دور کې نبی علیہ السلام چې خانه کعبه ته مستم نه پرې خو داسې حالت او دا هغه ټیم د نبی علیہ السلام دشمنانو د سر دشمنان ذاتی دشمنان باغی معنی د دې تصدیق کو چې رسول الله معراج کړی نو علما وایي چې دا مکه مدینه کې شوی بیا به خلکو چې مدینه کې ټول تابعدارو هلته معتقدینو نه چې کوم دشمنان یو په هغه یې اول ومنله دکرانگی انبیاء معمولی خلق نو انبیاء آغا خلقو چه دا غی دا رفعت دا مچتوالی او دا غی دا حقانیت صدا دا غی دا سر دشمنانو ورکڑی دا و دا ڈال را پاسی دا او دی منتا دا پیغام راکو چه منگا چه کم سات پیدا کریو آغا ذات اللہ دے او اغی ډیرو انبیاء ته الله خپل دیدار نصیب الله جل شانو کلام واوریدو ورای جی یو سړی دی هغه ته مثلا موږ پلان کې زمون والد صاحب دی زما یعنی یو سړی خپل مور ته نسبت کی دا زما مور ده
اوس ته په خپله لیدلی دي او چې دا زما پلار دی یا څوک دوی دا ستا نیکه دی او دا نیکه دی څنګه مني دا نیکه دی ځکه مني دته پلار وایي دا ستا نیکه دی دته مور وایي دا ستا پلار دی دته مور وایي دا ستا رور دی دی د مور په خبره باندې د پلار په خبره باندې د بل په خبره باندې دی یقین وکړي او دی په هغې تصدیق وکړي چې دا دی نو څنګه چې د دنیا او د کائنات په زرګونو خبرې هغه موږ داسې منو چې موږ ته یو عام کس او کله کله یو فاسق او فاجر بلکې ګوره داسې ډاکټرانی داریانی کمیونسټي هغه موږ ته یو خبره وکړي استاد نه دا معامله ده موږ په سترګې پټې کړو او ته ټیک وایي نو چې څنګه د دنیا په لګونو خبرو کې موږ په بل باندې اعتماد کوو په هغې باندې او کوو حالانکې هغه خلک په هغې کې دا صلاحیت نشته چې د هغې هره خبره د 100% ومنلی شي او بیا د الله متعلق خو چې موږ ته چا خبر راکړی هغه انبیا دي هغه داسې خلک دی چې د هغې 100% خبره و دا ټیک کېدی شي علا کل حال خبره بل طرف ته لاړه ما چې کوم حدیث ویلو د ایمان شعبې او یادي افضل په هغې کې لا اله الا الله ده مخکې الله توفیق راکړي په دغه شعبو به خبره کوو واخر الدعوانا ان